واورې ورېدو نه پس د اورکزو ډبوری سیمې ښکلا یو په دوه شوې ده که یو طرف ته خلک موسم نه مزې اخلي نو بل خوا لارو خرابوالي له وجې ځایو له سختو مشکلاتو سره مخ دي. نور تفصیل د صالح الدین اورکزئی په دې رپورټ کې. واورې ورېدو نه پس بر اورکزو ډبوری سیمې ښکلا یو په دوه شوي غرونو او میداني علاقو پین صدر اغوستی د ښایسته نظرو او موسم نه خوندونو اخیستو دپاره لرې لرې سیمونو سیلګرو د ډبوري مخه کړي. او دې ځای کې ډېر ښایسته موسم دی، یخ موسم دی، واورې هم شوي دي، مختلفو ځایونو خلک چکرو ته راځي. واورونه ډېر خوندونه خلو او موږ ټولو خلکو ته دا اپیل ده چې روده شي او د تیراہ له چې کومې واورې دي دې نه خوندونه واخلي. موږ خپله هم راغلي یو واورونه ډېر زیات خوندونه خلو، ډېر ښایسته موسم دی او ډېره زیاته مزه ده، واوره هم شوي دی. که یو طرف ته د ډبوري سیمې ښایسته نظرو او موسم نه خلک مزې اخلي نو بل طرف ته د لارو خرابوالي له وجې ځایو له سختو ستونزو سره مخ شوی. روډونو د یو شي بل شي تکلیف دی او حکومت مطلب دا زموږ د اپیل دی چې یاره موږ ته مطلب دا چې سهولات جوړ شي. خو بس د روډونو دغو شیانو کمری اوس مو دا پانډې راخستې دي کسې دا اوس مو لاسو کې وړو. که چیرې حکومت د سیمې لارو جوړولو ته خصوصي توجه ورکړه نو ځایي ولس ستونزې ختمېدو سره سره به سیلګرو ته هم په تګ راتګ کې اساني پیدا شي. کیمرا ټیم سره صالح الدین اورکزئی، مشرق ټي وي، ضلع